السلام علیکم ملګرو مونږ یو 15 چپټر ویلې وې. نن به شپږم چپټر شپږم سبق وایو. د دې نه یو ام سی کیوز نیم راځي. د ټولو ټاپک چې څومره ټاپکونه دي د دې نه صرف یو یا دوه ام سی کیوز راغلي. فار ایگزامپل عنوان دی اپنی مدد آپ، نو د دې مصنف څوک دی؟ ام سی کیوز یې ورکړي. نو اپنی مدد آپ د دې مصنف سر سید احمد خان دی. نو دې ټولو نه داسې ګډوډ ورکړي، نو دې ټولو نه یو یا دوه ام سی کیوز راځي. نو اوس به موږ شپږم ټاپک وایو. شپږم عنوان لمح فکریه. د دې مصنف څوک و؟ لمح فکریه د دې مصنف مشتاق صدیقی صاحب دی. اووم نمبر چې کوم عنوان دی داروغه جی کی پانچوگی میں اور سر کڑائی میں، نو د دې مصنف څوک دی؟ رتن ناتھ سرشار. دا سبق چا لیکلی؟ رتن ناتھ سرشار. په دې پسې اتم نمبر چې کوم ټاپک دی کوم عنوان دی انگن، دا خدیجه مستور لیکلی. د انگن چې کوم مصنفه دا څوک ده؟ دا خدیجه مستور ده. نهم چې کوم ټاپک دی خوبصورت بلا، نو د دې مصنف چې دی آغا حشر کاشمیری. خوبصورت بلا دا چې چا لیکلی، نو د هغه نوم دی آغا حشر کاشمیری. په دې پسې لسم چې کوم عنوان دی تعلیم بالغان، نو تعلیم بالغان دا چا لیکلی دا عنوان دا سبق؟ نو دا خواجه معی الدین صاحب لیکلی. خواجه معی الدین صاحب. د تعلیم بالغان مصنف څوک دی؟ خواجه معی الدین. 11 نمبر چې کوم ټاپک دی شیراز اور کنارے اب رکنا. 11 نمبر چې کوم ټاپک دی کوم عنوان دی شیراز اور کنارے اب رکنا با وغیرہ، نو د دې مصنف څوک دی؟ ابن انشاء. دا چا لیکلی دا سبق دا ټاپک؟ ابن انشاء. 12 نمبر چې کوم عنوان دی کوم ټاپک دی روم زندہ شہر مردہ شہر. جمیل الدین علی. د دې مصنف څوک دی؟ جمیل الدین علی صاحب دی. روم زندہ شہر مردہ شہر دا چا لیکلی؟ جمیل الدین علی. 13 چې کوم ټاپک دی کوم عنوان دی هغه دی لالچی وزیر، یعنی دی بریکټ کې ترجمه ورته لیکلی لالچی وزیر. نو د دې مصنف څوک دی؟ بشیر احمد بلوچ. لالچی وزیر دا ټاپک دا عنوان چا لیکلی دی؟ بشیر احمد بلوچ. دې پسې 14 نمبر 14 نمبر مکاتیب مرزا غالب علامہ اقبال رحمت الله علیه. مکاتیب دا د مکتب جمع ده او مکتب وی خط ته، نو مکاتیب خطوط یعنی خطونه، لاست کې دی خطونه.